بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم غنو کتونکو د پروګرام شارع دستور سره زیم سیار علی شاه دا یو نوې خبرونه د دې ډومبنې د دې پروګرام ډومبنې برخه تاسو کړه 13 هفته دا پروګرام چې کوم دی څنګه چې دی نوم دی شارع دستور دا چې د اسلام آباد کم په دلته کې چونکې دا د پاکستان پلازمینه ده دلته کې سرخارې دلته کې چې څونه اکټیویټیز کیږي څونه هلې ځلې کیږي د هغې په ټول ملک باندې پښتونخوا او دغه رنګ نور پاکستان چې کوم دی نه په هغې باندې برای راست اثرات وي. موږ به په دې پروګرام کې کوشش کوو چې هغه ټول موضوعات چې کوم دی نه په دې کې چې کوم دی کور کړو، په هغې باندې په دې باندې خبرې وکړو په دغه موضوعاتو باندې او په خاصه توګه باندې چې کوم دلته کې په اسلام آباد کې هغه خلک دي چې کوم په پالیسي سازۍ کې چې کوم دی نه د هغې برخه ده هغې سره خبرې اترې وکړو، یا چې کوم اهم دلته په اسلام آباد کې یا په مرکز کې کم لیډرشپ دی که هغه پولیټیکل دی او که پولیټیکل نه دی، کوم چې بیوروکراسي دی یا نور دغه رنګ خلک دی دلته کې په اسلام آباد کې د هغې سره به خبرې کوو چې کوم په اسلام آباد کې اهم ډیولپمنټس کېږي هغه په دې پروګرام کې چې کوم دی نه موږ هایلایټ کوو. دې پروګرام کې به زه یوازې نه یم، ما سره به ملګری کوربه رشید صافي صاحب وي. رشید صاحب تاسو ته هم هرکلی وایو. رشید صاحب د تعارف محتاج نه دی، سینیر جرنلسټ دی، تجزیه کار هم دی. رشید صافي صاحب چې کوم دی نه هغه به موږ سره موږ په شریکه باندې چې کوم اهم موضوعاتو کوشش وکړو چې هغې باندې داسې طریقې سره خبرې وکړو چې مطلب په اسانه طریقې باندې موږ خپل کتونکو چې کوم دی چې کوم اهم ډیولپمنټس کیږي د هغې نه خبر کړو او په هغې خبرې اترې وکړو. رشید صاحب تاسو ډېره مننه. پروګرام خو لږ غونته تاسو لاست کړی مو او لږ غونته ما شروع کړي وو چې په دې باندې موږ خبرې کوو. نو پرون چې کومه فیصله راغلې وه د سپریم کورټ یو ډېر اهم کیس و، هغې باندې به ستاسو رایه اخلم چې کوم پریکټس اینډ پروسیجر ایکټ و هغه پیش شو، هغه چې تیر کوم حکومت د پی ډي ایم هغې وړاندې کړ، هغې پاس کړ، پارلیمنټ پاس کو. خو بیا دلته کې چې کوم د دې نه مخکې چیف جسټس و عمر عطا بندیال صاحب نه هغه ودرو سموده په دې باندې بالکل چې کوم دی یو قسم سټے آرډر وه. اوس هغې باندې د یو کاروایۍ نه پس موږ هغه براه راست وکته پاکستان په تاریخ کې په ډومبني ځل، او اخر د هغې فیصله راله چې کوم هغه بل برقرار وساتلی شو، هغه قانون برقرار وساتلی شو. د هغې په حق کې خو 10 ججانې په حق کې او 15 چې کوم دی نه هغه مخالفت وکړو چېرې دا د سپریم کورټ په اندروني معاملات چې کوم دي په هغې کې مداخلت دی. 10 کسان ووایي چې نه دا قانون ټیک دی، دا پکار دی چې کوم د سپریم کورټ ځینې اختیارات دي کوم چې هغه په سیویلین یا په حکومتي یا په نورو څیزونو کې د هغې ریچ ډېر زیات دی، هغې ریګولیټ کړی دی. یو په دې کې یو بل ډېر اهم نقطه وه چې کوم د سوموټو لاندې کوم کیسونو فیصلې شوي دي په ماضي کې، نو په دې ایکټ کې یو شی کو چېرې هغې هم اپیل کولی شي دې نه پس که دا قانون پاس شو. هغې کې په ډومبني ځل موږ وکړه چیف جسټس چې کوم دی نه هغه په ماینورټي کې راغی او چې کوم د هغه مخالف کسانو چې چا وایي چې نه دا سیز نه دی پکار د قانون سره متصادم دی نه هغه لومړی خو لکه دا خو اورل خلاصه وه د هغې. خو ستاسو پې څه نظر دی، رایه پې ستاسو څه ده؟ لکه د ټولو نه وړاندې که دغې نه شروع کړو څنګه ورته تاسو ګورئ دا یو ښه پرمختګ دی که نه؟ څنګه چې نور د سپریم کورټ هغه چې موږ په ریسنټ پاسټ کې کتلي چې څونه فیصلې راغلي نو هغه سیاسي یا خلکو به نه منلې چې یاره دا عدالتي فیصلې کمې دي او سیاسي زیاتې دي. صاحب ستاسو مننه او د خیبر فیملی هم د هغې نه هم یو جهان مننه چې مله دا موقع تاسو راکړه. واقعي دا کومه خبره چې تاسو شروع کړه، دا کومه موضوع چې مخې ته کېښوده دا دلچسپ هم ده او د عوامي دلچسپۍ په دې کې ډېر زیات پهلو دي. تاسو ته به دا خبره یاده وي چې کله دا بل پاس شو نو د اپریل په میاشت کې تیر چې کوم سپریم کورټ د جسټس بندیال په سربراهۍ کې چې کوم بینچ و نو هغې په ډومبني سماعت کې دا ټول ایکټ چې و دا ټوله قانون سازي چې وه هغه قلم کړې وه او دې باندې هغې سټے ورکړې وه. بیا د هغې نه پس چې کله قاضي فایض عیسی صاحب راغی هغه ټایم کې هم د دوی بیانات په ریکارډ و د جسټس یحیی
د هغې بیانات هم په ریکارډ وو. د اطهرمن الله جسټس اطهرمن الله صاحب د هغې بیانات هم په ریکارډ باندې وو او د هغې هغه ټیم کې دا غوښتنه او دا وینا او د هغې د طرز عمل نه موږ ته دا لګېده چې د پارلمان چې کومه بالادستي وه نو د هغې باندې د هغې زیات ټینګار و. دا کم پروسیډینګ چې تاسو ذکر وکړو چې نیغ په نیغه ولس هم وکتو موږ هم وکتو 4-5 سماعته د هغې چې ډېر دلچسپ مو د وکیلانو دلایل او د هغې طریقه کار هم په لومړي پیره ډېرو خلکو نه وه لیدلی. تاسو مو خو چونکې د ذمه داریانې داسې دي چې وختاً په وختاً موږ سپریم کورټ ته ځو دغه کاروایانې مو لیدلې وې خو عام ولس د یو غټ تعداد کې هغې ته هم دا ډېره دلچسپه خبره معلوم شوه چې څنګه آرګومنټس کېږي، ججان څنګه ریسپانډ کوي، وکیلان څنګه دلایل ورکوي. نو دا ټوله د دلچسپۍ نه هم ډکه وه خو د دې انجام زما په نظر کې په دې لحاظ باندې ډېر ښه ځکه وشو چې په لومړۍ پیرې یوې آئیني ادارې خپل اختیارات چې دي د بلې آئیني ادارې په وینا باندې یا د هغې په قانون سازۍ باندې سرنډر کړه. د خپل چې کوم ډایکاټمي یا پاور یا د کوم چې د پورا د سیستم چې کوم یو طریقه کارو څنګه چې په کار وه چې د آئین د روح مطابق سپریم کورټ دغه فیصله کړې ده. اکثریت چې کومو د فل کورټ یعنی د 5 په مقابله کې 10 ججانو دغه ایکټ چې دی دغه قانون سازي چې کومه ده هغې ته جایز ویلي دي او د دې نه دا خبره په ګوته شوې ده چې سپریم کورټ د موجوده سپریم کورټ چې کوم دی د دوی دا یقین دی چې څنګه ویل کېږي او څنګه چې زموږ آئین موږ ته کومه خبره په ګوته کړې ده چې پارلمان چې کوم دی هغه د ټولو نه بالادست اداره ده د قانون سازۍ په لحاظ باندې. نو دغه قانون سازۍ د قانون سازۍ کولو چې کوم یو قوت دی کوم طاقت دی نو سپریم کورټ هغه تسلیم کړی دی. دې باندې به په راتلونکي وخت کې نورې هم خبرې کېږي، څوک په دې فیصلې ته ښه وایي څوک په ورته خرابه وایي. خو فی الوقت موږ دا لیدلي چې د چیف جسټس قاضي فایض عیسی صاحب په سربراهۍ کې چې فل کورټ کومه فیصله کړې ده نو موږ په لومړي پیره لیدلي دي د 18 آئین ترمیم په وخت کې صدر آصف علي زرداري خپل اختیارات چې کوم نو هغه کم کړي او دا دویمه واقعه موږ ته مخې ته راغلی چې یو مقتدر او با اختیار شخصیت چې کوم دی خپل اختیارات چې کوم دي هغه ټریکل ډاون کړي دي د نورو ججانو سره شریک کړي دي. نو دا یو ډېره خبره ده ښه خبره ده چې اجتماعي دانش په کومه فیصله کې هم شامل کیږي نو د هغې نتایج چې دي هغه همیشه ډېر ښه مخې ته راغلي دي. خو خلک عام دلته یو تاثر دا دی دې وخت کې په ملک کې چې کوم معاملات دي آئینی بحران خو ورته موږ په یو شکل کې ویلو شو چې دې وخت کې په غون ملک کې چرته کې منتخب نمایندګان نشته. یو سینټ دی هغه پاتې شوی دی او هغه هم داسې انډایرکټ منتخب کېږي هغه چې کوم برای راست نمایندګي او د هغې نو خلک دا وایي چې دې وخت کې د ټول نه غټه مسله چې کوم ده د پاکستان نه هغه د الیکشن نه کولو ده او داسې قسمه فیصلې چې کوم دي نه د دې خو خلک په دې باندې چې کوم د عمل لغړی چې دا خو ټیک ده دا خو یو ډېره داسې مسله چې د ډېرو خلکو سره هغې وي زموږ سره عام ولس وي چې زموږ سره څه سروکار نشته. نو آیا داسې ده که نه لکه د دې هغه په مطلب مستقبل کې یا هغه لانګ ټرم د دې هغه اثرات به داسې چې لکه هغې بیا موږ ته مثبت اثرات راځي دغه حوالې سره؟ سیار زما په نظر کې دا فیصله چې کوم ده دا خالصتا د قانون او د آئین د تشریح معامله وه. د هغه وخت سپریم کورټ دا ګڼل چې د هغې په اختیارات کې لاسوهنه شوې ده او سپریم کورټ د خپلو اختیاراتو نه تجاوز کړی پارلمان او هغه پارلمان چې کوم د پی ډي ایم په قیادت کې هغه ټیم کې حکومت او د راجا ریاض په شکل کې چې کومو اپوزیشن او هلته د هغې موجودګي هم وه. ګو چې یو غټ جماعت پاکستان تحریک انصاف په هغه پارلمان کې نو د هغې قانون سازۍ باندې هم یو ډېره اهمه نقطه ده. هغه ډېره مهمه خبره ده. الکټرول کالج نیمګړی وه نیمګړی مو بل خلک وایي چې چونکې هغې نه پس لک یو چې کوم 4 کاله یو حکومت پاتې شو هغه د پارلمان نه لړه د پارلمان خپل کوټم نه وه پوره لکه ټول ملک نمایندګي پکې نه وه. یو ډېر غټ پارلماني جماعت چې کوم دی هغه دې نه بهر و. بل چې کومو خلکو دا قانون سازي یا آئین سازي وکړه نو د هغې نیت هم ټیک نه و
لکه دې کې د بدنیتۍ هغه علم بدنیتونو حال خو بادشاه صاحب هغه به الله پاک ته پته خو قانوني په دې کې څه قدغن په هغه پارلمان نو چې هغوی به یا قانون سازي نه کوي یا د هغوی د قانون سازۍ سبقت نشته کو داسې خبره وه نو نن چې پرون چې کومه پرونه پورې 15 ججان ناستو نو هغوی به دغه پارلمان ته دا کم پارلمان چې دا قانون سازي کړی دغه پارلمان په حق به هغوی ویلو چې دغه باډي صحیح نه وه هغوی دا خبره چا هم نه ده کړې دا کم 15 ججان چې کوم دي جسټس منیب شو دا نور چې د هغه کوم جسټس عایشه ملک صاحبه شوه دا نور کوم ججان چې د هغه سره دا 3 نور ججانو هغوی دغه خبره هرګز نه ده کړې چې پارلمان چې کوم دی د هغې یا باډي ټیک نه وه یا د هغې د قانون سازۍ طریقه کار صحیح نه و بلکې خبره په دې باندې کېده کم درخواستونه چې د دې ایکټ خلاف دایر شوي و کم چې پرون سپریم کورټ ټول هغه قلمدم کړي دي هغه درخواستونه چې کوم دي هغه خارج کړي دي نو په دې ټول پروسیډنګ کې چرتن دا خبره د پی ډي ایم په حکومت یا د راجا ریاض په اپوزیشن باندې چا ګوته نه ده اوچته کړې اخلاقا ستاسو خبره بالکل صحیح ده چې یو غټ جماعت نه و د پارلمان وجود چې و هغه نیمګړی و خو په هغه د قانون په نظر کې چې کومه هغه مهمه خبره نه ده سینیټر کامران مرتضی صاحب راسره دی لیګل ایکسپرټ هم دی او نمائندګي هم کوي د جی یو آی کامران مرتضی صاحب ډیره مننه چې تاسو موږ له ټایم راکړ لومبني خو ستاسو رایې په دې چې پرون دا کومه فیصله راغلې ده په دې باندې اخلو دې نه وړاندې پرې موږ خبره وکړه چې دې نه مخکې به کومې فیصلې راتلې نه هغه به د سپریم کورټ داسې وي چې خلکو به وایي چې دا عدالتي فیصلې کمې او سیاسي فیصلې زیاتې وي دې فیصلې ته تاسو د یو لیګل ایکسپرټ په نظر باندې څنګه ګورئ په حیث باندې چې آیا دا یو ښه فیصله ده د دې اثرات څه کیدی شي یا چې دا کم دغه سره راغلی د ریشو سره 10 او 5 چې کوم دي هغې اګینسټ لس ججان چې کوم دي هغې په حق کیو په دې باندې که تاسو موږ له خپله رایې کوئ کامران مرتضی صاحب دا فیصله چې ډېر خوشحال دی اور یو مطلب د پارلیمان سپرمیسی چې دی د عدالت کو منله کہ پارلیمان چونکہ عوامی نمائندہ تھا عوام نمائندگی کی دل وجہ سے قانون سازی کولی یو مسکنسپشن کہ شاید پارلیمان عدلیہ پارلیمین کی انتسویو مگر دائم غلط ثابت سو اور میں فارغ دے چیزنا آئندہ دفعہ چیزنا کم از کم یو لاس کلاسی پارلیمان دفعہ شکر قانون سازی عدلیہ په حواله هم کولی شي سینیټر صاحب زما پوښتنه به دا وي کوم چې د تیر وختونو ریویو په حق باندې چې کومه فیصله شوې ده هغه د فل کورټ چې کوم موجوده ججانو د هغې اکثریت په ماضی باندې هغه اطلاق نه دی کړی دغه فیصلې ته تاسو په کومه نظر ګورئ چې لکه مخکې خو دا ویل کېدل چې دا غونډ ایکټ راوستی شوی دی د نواز شریف او جهانګیر ترین صاحب غوندې سیاسي مشرانو ته ریلیف ورکول دپاره ستاسو څه نظر دی په دې اړه باندې ګوره دا اوس پوره تفصیل نه ده راغلی نو چې تفصیل راسي او دغه وجوهات چې سړی ګوري نو تر دې بعد تبصره مناسب تبصره چې دی نو تر دې بعد کولی شي مګر بیا هم چې دی نو زما رایه دا ده چې دا دومره حصه چې دی نو چې دایم چې مینټین شوی نو بیا بهتر وجه دا ده چې د نیب په حواله چې دا نیب قانون راغلی 1999 کې او د اطلاق چې دی 1985 سره شروع ده او د اطلاق باندې چې یو پټیشن فایل کړو هغه شپو کې اسفندیار ولی کیس نو سپریم کورټ چې نه خپل دی ویلي دی چې په زړه ډیټ سره چې نه اطلاق کېدلی شي اوس ما خیال دی چې نه اپیل چې هر چې وکړ مطلب زړه ډیټ سره نو دیم زیاده بهتر مګر بیا هم چې نو تر دې باوجود چې د تفصیل راسي چې څه وجوهات ورکړه ده they setting aside باندې نو otherwise ما خیال چې دغه بهتر چې یو شی غلطه ده چې یو واسي د اپیل حق ملاو شي او غلطي درست شي دغه کې یو حل نشته سینیټر صاحب یو بله پوښتنه دا چې دا دا نیوکې هم کېدی چې دا پی ډي ایم چې کوم حکومت او د راجا ریاض په شکل کې چې دا څنګه اپوزیشن په دې تیر پارلمان کې د قومي اسمبلۍ کې موجود و دا ویل کېږي چې چونکې یو غټ جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف موجود نه او دا ایکټ دا بل چې کله انټروډیوس کېدو فلور آف د هاوس نو په دې کې سیاسي مقاصد او خاص جماعتونه ستاسو طرف ته ګوتې اوچتېږي چې پی ډي ایم
خپل سیاسي مقاصد پرې کې نو تاسو ته په دغه حق باندې لږ وضاحت تاسو راکړئ چې آیا دا د دې بل د راوستو مقصد د پارلیمان بالادستي وه کو نه د پی ډي ایم سیاسي مقاصد په دې کې پټو؟ سیاسی مقاصد خو دغه کې نه خالی یو پروویژن چې دغه اطلاق چې کوم مطلب زر ډیټ سره او دغه کې چې خالی یو پروویژن چې دغه اطلاق چې کوم مطلب زر ډیټ سره او دغه کې چې دغه باندې تنقید را لري کو مطلب د پاپولس چې د مطالبه او د خلکو مطالبه لیگل فرټرنټي غدغه مطالبه او سارے ګرد معاملات چې دغه په مطالبه کوم باندې چې نه لیجسلیشن سویو نو د پی ٹی آئی چې گورنمنٹ موجود نہ ہو یا پی ٹی آئی چې گورنمنٹ راړه تر دې بعد چې د استعفو چې ورکړ نو دغه کې خپل غلطي د اسمبلی معتدل کې او د استعفو کې نو ادروایز چې نه مطلب چې د پارټیسپیټ کړي نو دغه نتایج په بهتري تر دې زیات بهتر په نتایج چې نه دا سینیټر صاحب یو تاسو څنګه وایي چې د لیګل فرټرنټي غوښتنه ما نور هم داسې ډېر مسلې دي د سپریم کورټ یا د سپیریئر جوډیشري د ججز تعیناتي چې کم ده یا د سپریم جوډیشل کونسل د هغې هغه چې کم طریقې کار دی هغې کې ډېر خلک وایي تاسو په خپله لایر هم یې هغې غوښتنې کوي چې دغې کې هم ځینې چینجز راوستلی شي یا هغې غواړي چې دغې کې هم ریفارمز راوستلی شي نو هغه تاسو پکار دي چې لکه دې موجوده عدالت ته پخپله کول پکار دي که نه اوس یو لاره ازاده شوه خلاصه شوه او اوس پارلیمان کولی شي چې کوم نور قواعد دي یا نور ریفارمز دي هغه هم راوستي شي د قانون سازۍ په ذریعه باندې اول خو انسي پچوینجا نه به انسي باندې چې ډېر زور نه د عدالت لخوا کې دغه په اولي چې تاسو قانون سازي نه شي کولی شي نو اوس مطلب یو لاس خلاص چې دا سړی خلاص دي چې قوم پاتې نه دغه باندې ذمہ داری نه زیات دي د پارلیمان باندې اوس په دې کې دغه چې لیجسلیشن راځي چې عوام په مفاد کې عدالتي حوالو سره عوام په مفاد کې اور ان شاء الله چې د الیکشن اوسي او تر دې بعد به دغه باندې کوشش کیږي. زما اخري پوښتنه وه سینیټر صاحب دا وي چې د عام ولس او زما غوندې د یو عام وګړي د پوهې دپاره ستاسو د تجربې او ستاسو د آئیني مهارت نه فایده اوچتو دا راته ووایي چې د دې ایکټ په نتیجه کې پارلیمان څومره مضبوط شوی دی او دا کومه فیصله چې راغلی دا نو داسې خو نه ده چې یو آئیني اداره تاسو مضبوطه کړه او د سپریم کورټ یو آئیني اداره د دې فیصلې نه پس کمزورې شوه؟ یا خدا نه خواسته دا نه چې کېدلی شي چې سپریم کورټ کمزور شي وجه دا ده چې د فیصلو اختیار دلته بیا هم چې د سپریم کورټ کې ده فرض کوه چې د بینچ جوړېدل اختیار بینک جوړېدل اختیار چې د اولم سپریم کورټ کا اوس هم سپریم کورټ کا دا اول یو جج راو یعنی چیف جسټس راو اوس چې درې جج وغواړه نو اول چې د بینچ په حواله چې د کانسټیټیوشنل میټرز بینچ په حواله چې د مطلب دوه جج هم چې د مطلب بینچ کې شوه د کېدلی شي چې دوه بینچونو دوه ججو بینچ چې نو فیصله وکړي اوس چې یو مخصوص مطلب زیات غټ بینچ جوړی شي نو د اپیل حق چې د سپریم کورټ کې ملاو شو هغه ودین ډومین د 143 په حواله چې ودین سپریم کورټ ډومین د حق ملاو شو نو د اختیار پارلیمان ته نه راغله پارلیمان د حق چې دی عوام ته ورکړی دی او د حق چې نه اگین چې دی د سپریم کورټ غته فیصله به هغه سپریم کورټ کوي خالی دا د تقسیم شو سپریم کورټ یو جج معاملہ چې د درې ججو کې تقسیم شو د اپیل معاملہ چې یو فیصله چې فرض کوو پنځه ججونه کوي نو هغه ججونه چې دغه باندې اپیل وکړي نو پرابلم چې دا نه ده چې یو حصہ چې نه یو اغلیه چې د کمزور د ریاست یو حصہ کمزور دا نه ده حصہ مضمون کیږي ان شاء الله تعالی. ډیره مننه سینیټر کامران مرتضی صاحب موږ سره یو کتونکو یو دماغ لو پروګرام د روان دی د مینه پسات دی کتونکو پروګرام کې یو واره بیا هر کلی رشید صاحب دی وخت کې را سره عرفان قادر صاحب موجود دی غم یو ډیر تاسو کو ته پښتنه کوي رشید جی ضبط بالکل. السلام علیکم عرفان قادر صاحب. جی وعلیکم السلام سر آپ سے پوچھنے کل جو یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیں کہ یہ پارلیمان کی بالادستی کے لیے کتنی اہم اور کیسے یہ بات اہم ہو سکتی ہے اور دوسرا اس کے ساتھ یہ ہم جاننا چاہیں گے
کہ کیا یہ سپریم کورٹ کے اختیارات میں یا ان کے جو آنے والے وقت میں جب ان کی کارکردگی ہوگی اس پہ کوئی برا اثر تو نہیں پڑے گا؟ دیکھیں، جہاں تک رہا پارلیمان کی جو بالادستی ہے سر، وہ تو اپنی جگہ قائم ہے، لیکن یہاں پہ تو سپریم کورٹ کی بالادستی ہوئی ہے اس قانون کو فالو کرنے سے، کیونکہ سپریم کورٹ پہ تو ایک فرد واحد جو ہے وہ چڑھ دوڑا تھا اپنے 3 ہم خیال ججز کے ساتھ، اور وہ اپنے ججز کے فیصلوں کو بھی نہیں مان رہا تھا اور بے بس کر دیا تھا ایک چیف جسٹس کے غلط فیصلوں میں اور اپنی مرضی کے بینچز بنا کے کہ سارا سپریم کورٹ جو وہ مفلوج ہو کے رہ گیا تھا، اور ججز کہہ رہے تھے یہ 1 مین شو نہیں چلنا چاہیے، آپ اپنی مرضی کے بینچز نہ بنائیں۔ اپنی مرضی کے بینچز بنا کے سپریم کورٹ کو انہوں نے بالکل جو سینئر ججز ہیں ان کو سائیڈ لائن کر دیا تھا۔ پارلیمان جو تھی اس کے مقابلے میں اس کے ہر قانون کو وہ اڑانا شروع کر دیا تھا، اور ایگزیکٹو جو ہے اس کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کی تھی، یعنی کہ ایک چیف جسٹس اور اس کے 3-4 ججز جو تھے انہوں نے سپریم کورٹ کی پاور کو یوزرپ کیا، انہوں نے ایگزیکٹو کی پاور کو یوزرپ کیا، انہوں نے یوزرپ کیا پارلیمنٹ کی پاور کو، اور اس طرح سے انہوں نے یعنی سپریم کورٹ کے ادارے کو مفلوج کیا ہوا تھا، اور پارلیمان نے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی رہی اور سپریم کورٹ کو اس نے ریسسیٹیٹ کیا، یعنی کھڑا کیا اس نے سپریم کورٹ کو۔ تو یہ کہنا کہ جی بالادستی پارلیمان کی، بالادستی تو سپریم کورٹ کی قائم ہوئی ہے اس قانون کے اپ ہولڈ ہونے سے۔ عرفان قادر صاحب، ایک ہم نے اس سے پہلے کامران مرتضیٰ صاحب سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ اور بھی اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں جو سپریم کورٹ کے مطلب وہاں پہ ریفارمز کی ضرورت ہے، ججز اپوائنٹمنٹ کا ایشو ہے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے، اس کے مسائل ہیں، تو کیا اس اب ایک راستہ جیسے کہ اب بن گیا ہے تو اب ہم فیوچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے لیے بھی پارلیمان جو ہے قانون سازی کے ذریعے وہ ریفارمز کر سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ ہاں، اگر آنے والے دنوں میں جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں بھی کوئی، اب میرا نہیں خیال کہ موجودہ چیف جسٹس جو ہے وہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں اپنی بدلی کریں گے، وہ ڈیفینیٹلی سارے جو جوڈیشل کمیشن کے ممبرز ہیں ان سے مل کے کریں گے۔ تو اگر وہ ان سے مل کے کریں اور اس پہ پارلیمانی کمیٹی کا بھی ایک رول ہے، اس رول کو بھی اپنی جگہ پہ رکھیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس پہ پارلیمان قانون سازی کرے۔ لیکن اگر اسی طرح کھلواڑ کیا گیا جس طرح پچھلے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کیا تھا، تو پھر تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی قانون سازی بھی اس پہ بھی لانی پڑے گی۔ جی سر، ہمیں یاد ہے کہ آپ کی آواز ان توانا آوازوں میں شامل تھی جو ماضی قریب کی جو سپریم کورٹ تھی جن کی سربراہی ایک جج صاحب کے پاس تھی، ان کے غلط فیصلوں کے حوالے سے آپ نے ہمیشہ بہت ہی ایک اسٹرانگ سٹانس کے ساتھ آپ سامنے آئے تھے۔ اب ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کو کتنی بہتری نظر آ رہی ہے جو موجودہ سپریم کورٹ ہے، جو قانون اور آئین کی جو ہم بالادستی کا 76 سالوں سے عوام کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اس پہ 100% عمل ہو، تو آپ کتنے خوشبین ہے یا خوش امید ہے اس موجودہ سیٹ اپ سے عدلیہ میں؟ میں بڑا پر امید ہوں، کیونکہ میں نے بہت ساری آبزرویشن سنی ہے موجودہ چیف جسٹس کی، اور ان کی آبزرویشن سے یہ بڑا اسٹرانگ امپریشن ملتا ہے کہ وہ سارے کورٹ کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، وہ سارے اداروں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، وہ پارلیمان کی بڑی تقریم کر رہے ہیں، اور وہ ان آئسولیشن اپنے آپ کو مسلط نہیں کریں گے پاکستان کے ہر ادارے پہ۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ چیف جسٹس جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ایک اچھی مثال جو ہے وہ قائم کرنے میں کامیاب ہو۔ اچھا سر، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک چیف جسٹس ہیں اور وہ چلے جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے پھر سے کوئی اور انڈیویجول آئیں گے اور پھر وہ انڈیویجول جو ہے جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے پھر اس کے ساتھ سارے معاملات وہ جس طرح آپ کہہ رہے کہ وہ پہلے کے حالات تو ہم سب کے سامنے، تو پہلے کی طرح جو ہے وہ سپریم کورٹ کو چلایا جائے گا، تو یہ خدشہ ہے آپ کو؟ بالکل یہ خدشہ اب نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں آپ کسی کی اس طرح کو سپریم کورٹ نہیں اجازت دے گی یا پارلیمان اجازت دے گی کسی فرد واحد کو
کہ وہ تمام پاور جو ہے یوزر کر لیں. اب آنے والے دنوں میں مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی جو عدلیہ کی ساکھ ہے وہ بحال ہوگی. سر ماضی کے فیصلوں پہ ریویو کی جو اجازت نہیں ملی ہے، ہم جانتے ہیں کہ جس طرح پنجاب میں صوبائی اسمبلی میں سابقہ سپریم کورٹ نے ڈی سیٹ کرنے کے حوالے سے جو فیصلے دیے یا نیب ترامیم کے حوالے سے ان کے جو فیصلے ہیں، کئی 20 ایسے فیصلوں کو آپ کے سامنے ہم رکھ سکتے ہیں جو ماضی کے غلط فیصلے ہوئے ہیں. جب ریویو نہیں کروا سکتے اس پہ، ایک تو اس پہ ہمیں تھوڑا سا سمجھا دیجئے گا کہ آئین اور قانون اب کس طرح حرکت میں آ گیا. اور دوسرا جو نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ شاید اس ایکٹ کے ذریعے ان کو ریلیف مل جائے گا، انہیں بھی ریلیف نہیں ملنے والا. یہ دو پہلو جو ہے ماضی قریب میں اس حوالے سے کیا منظرنامہ آپ ہمیں پیش کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ سب سے پہلی بات تو آپ نے کی ہے ماضی کے فیصلوں میں ریویو پیش کر سکتے ہیں اس حوالے سے. سب سے پہلی بات تو آپ نے کی ہے ماضی کے فیصلوں میں ریویو کا ذکر کیا. یہ بات ریویو کی نہیں ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ماضی کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دیا گیا ہے، جس کو کہ 8 ججز نے غیر قانونی قرار دیا ہے. اس فیصلے کے خلاف ریویو آئے گا اور ریویو میں جب 15 ججز بیٹھیں گے اور اس پہ 2 ججز جو ہیں ان پہ ہو سکتا ہے کہ اعتراض ہو کہ وہ نہ بیٹھیں کیونکہ وہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ ایک ہی طرف نظر آتے ہیں. تو اگر وہ 2 نہ بیٹھے تو پھر 7-6 سے ماضی کے فیصلوں پہ بھی اپیل کا حق جو ہے وہ مل جائے گا. ٹھیک. اب دوسری بات آپ کی میاں نواز شریف کے بارے میں کہ میاں صاحب جو ہیں ان کا نااہلی کا کیا بنے گا. تو میاں صاحب کا جو نااہلی ہے وہ تو ختم ہو چکی ہے کیونکہ جو رائج الوقت قانون ہے وہ الیکشن ایکٹ ہے اور اس کے تحت وضاحت آ چکی ہے کہ 5 سال سے زیادہ کوئی بھی ڈسکوالیفیکیشن آئین میں نہیں ہے. تو لہذا یہ جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا تاحیات نااہلی، یہ بھی آئین میں نہیں ہے اور جو چیز آئین میں نہیں ہے سپریم کورٹ آئین میں وہ نہیں ڈال سکتی. یہ مترادف ہے ایسے ہی جیسے کہ سپریم کورٹ نے کوئی لیجسلیشن کر دی ہے یا آئین کو ری رائٹ کیا ہے جو کہ سپریم کورٹ نہیں کر سکتی. تو لہذا جہاں تک تعلق ہے میاں نواز شریف کا تو وہ اگلا الیکشن جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں اور وہ اب نااہل نہیں ہے. ٹھیک جی بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، تھینک یو، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. نو د اوورآل یو خدا و چې لکه د نواز شریف حوالې سره خلکو چې دا پرسن سپیسیفک نه دی. عرفان قادر صاحب یا د پی ایم ایل این نور خلک هم دا خبره کوي چې یاره د 15 کالو دپاره چې کوم د الیکشن ایکټ چې کوم قانون دی د هغې لاندې هغه 15 کاله هغه تېر کړي دي، خو د سپریم کورټ چې کومه فیصله راغلې وه هغې کې تاحیات دی ټول عمر دپاره دی. جی نو دا به راتلونکي کې مسله یي که نه؟ مسله خو بالکل دا څنګه چې عرفان قادر صاحب خو د هغې مسله بالکل حل کړه چې مسله نشته. خو که مسله نه وه ما نن هم یو بیان لیدو د نگران وزیر اعظم انوار الحق صاحب او د هغې نه وړاندې د نگران وزیر داخله سرفراز بگټي صاحب بیان به هم ستاسو د نظر نه تیر شوي چې مسلم لیگ نون مشرانو پې ډېر بد هم ګڼلي. نو که خبره داسې دومره اسانه او دونه ساده وه نو د لندن نه ډایرکټ فلایټ هم پاکستان ته شته، دا دونه اوږده لار به نه اختیارېده. ټیک ته د عمرې فریضه چې کومه ده هغه هر مسلمان ته موقع ملامېږي په کار ده چې هغه عمره ادا کړي او لاړ شي. نواز شریف صاحب دا وخت نه خیال په سعودي عرب کې دی او د عمرې ادایګۍ له تللی دی. خو خبره دونه اسانه نه ده. دا فیصله چې دونه د هغه د راتګ دونه د ځنډ ښکار شوه، مختلف تاریخونه راغله، کله رور ځي، کله لور ځي، کله اسحاقدار راځي، کله ځي، کله پکې یو کس سره خبرې کیږي، کله پکې د بل کس سره خبرې کیږي. اوس دا خبرې هم دي چې د سعودي عرب نه هم هغه کیدی شي ډایرکټ پاکستان ته نه راځي، دبۍ ته به ځي، د دبۍ نه به یو خصوصي جهاز راډه کیږي هغه پاکستان ته راځي. لاول یوې جلسه به کوي د ایرپورټ نه جلوس په شکل کې راځي. اوس وایي چې نه جلسه جلوس په نه کیږي، هغه به چوکیدار. دغه یو ډېره غټه مسله ده چې اوس هم هغه ته سزا شوې ده لکه هغه چې کم دی نه یو داسې کس دی چې هغه پاکستانی کم حدودو ته راننوته نه پاکستانی قانون پې لاګو کیږي. نو ګڼې چې هغه د ایرپورټ نه څنګه چې مخکې ګرفتار شوی و او هغه ګرفتار شي او سیده به یې جیل کې واچوي که نه. دې ځل
ګوره هغې لیګل ټیم چې کوم دی اعظم نظیر تارړ صاحب یا نور څو مشران سره زموږ خبرې اترې کېږي یا د هغې بیانونه مونږ وینو نو هغې مطمئن دي هغې وایي چې زموږ خبره شوې ده داسې به نه کېږي غالبا خو یو پروسیجر به خامخا هغه به کنډکټ کېږي او هغه به پوره کېږي ستاسو په علم کې دا چې دا وخت نواز شریف صاحب چې په لندن کې دا 100 کاله تیر کړه دا د کشر رور په یو اسټامپ پیپر باندې تیر کړي او د علاج معالجې دپاره تللی او تاسو ته دا خبره هم ستاسو په علم کې ده چې 100 ورځې وړاندې د لندن چې کوم یو مشهور هسپتال دی د هغې میډیکل رپورټس چې کوم دي نو هغه هم په پنجاب کې په مختلف عدالتونو کې هغه جمع کړی شو د هغې باندې به خبرې اترې کېږي کومو عدالتونو ته اگر چې هغه ټول ټرایلز کورټ دي دا مونږ چې کومه خبره کوله د سپریم کورټ خبره چې مونږ کوو نو دا آئینی کورټ دی دې کې به د هغه آئینی مسلې ډسکس کېږي د هغه نااهلي 15 کاله ده د هغه عمر قید تا حیات وه د هغه چې نورې کومې مسلې دي یا دغه شان سیاسي مشران چې نور کوم دي د هغه به د آئین او د قانون تشریح به دلته په آئینی کورټونو کې کېږي خو د هغه مسله د آئینی کورټ سره نه ده د هغه مسله د ټرایلز کورټ سره ده په پنجاب کې ده په اسلام آباد کې بیا ډېر سوالونه دي چې لکه هغې ته به کتل وي چې یاره خلک چې کم دی دې وخت کې پاکستان یو مقبول لیډر د عمران خان په جیل کې دی د هغه ته څونه سزا شوې ده یا د هغه په کوم سزا په جرم کې چې هغه په جیل کې دی نو د نواز شریف هغه چې په کوم ګراونډز باندې د پی ټی آی چیرمین ته شوې ده نه آیا چې اوس کوم عمران خان نواز شریف ته شوې نه دواړو کې ډېر فرق دی نو دلته کې اول نم خلک چې کوم دی نه هغه تنګ دی یو قسم چېرې د پاکستان د سیستم چې کوم دی نظام چې کوم دی دا د ځینې خلکو دپاره یو شانتي دی او د ځینې خلکو دپاره بل شانتي دی دغه باندې به خبره کوو یو دماغ خلو او دمې نه پس راځو پروګرام روان دی راتلونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی رشید صاحب یو چې د دې وخت کې د ملک کومه ډېره اهمه مسله ده هغه الیکشن نه کېدل دي او د پیپلز پارټۍ په هغې باندې تاسو ریسنټلي به کتلي هغې په دې باندې ډېر سخت تنقید کوي چې را الیکشن دا چې ډیلې کېږي او مخکې ځي او اوس د جنورۍ نه په خاصه توګه باندې د پیپلز پارټۍ او د جے یو آی ترمنځ چې کوم یو مسله روانه چېرې تاسو انتخابات د جنورۍ نه مخکې مو بوځئ په هغې باندې خبرې کوو مونږ سره د ذوالفقار علي بدر صاحب مونږ سره موجود دی د هغې سره خبرې کوو که تاسو ته پوښتنه کوئ جی جی السلام علیکم بدر صاحب وعلیکم السلام سر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے ایک تو آپ پی ڈی ایم کا حصہ آپ کی جماعت رہی تھی اور یہ مردم شماری پھر اس کے بعد جو ڈی لمیٹیشن کا جو معاملہ یہ سارے اسی حکومت کے تسلسل میں اور پورے پروسیس میں پیپلز پارٹی اس میں شریک رہی ہے آل آف سڈن چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے جو ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی اعتراضات آ رہے پنجاب کے حوالے سے بھی ان کو کافی شکایات سامنے آئی ہے اور نیئر حسین بخاری صاحب آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بھی الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا ہے الیکشن ایکٹ 2017 کے حوالے سے آپ ہمیں تھوڑا سا سادہ الفاظ میں بتائیے گا کہ پی ڈی ایم میں جب آپ حکومت میں شامل تھے اس وقت سارے معاملات درست کس طرح تھے اور اچانک کیا ہوا کہ سب چیزیں آپ کو خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا میں خیبر ٹی وی دیکھنے والے سارے معزز ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں ٹھیک ہے اصل بات یہ ہے کہ جس ٹائم پہ یہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم بنایا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تمام لوگوں کو تمام پولیٹیکل فورسز اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کیا اور ایک پلیٹ فارم پہ تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے پاکستان کی ریاست بچانے کے لیے سارے لوگ اکٹھے ہوئے جب تک یہ حکومت رہی جب حکومت سے باہر آئی تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی اپنی آئیڈیالوجی ہے اپنا اپنا مینیفیسٹو ہے اور ہر ایک نے اپنی اپنی جو ہے الیکشن کمپین کر لی ہے اصل بات یہ تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو بات کر رہے تھے وہ بات اس لیے امپورٹنٹ تھی لیول پلینگ فیلڈ کی اور باقی جماعتوں کے حوالے سے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپرچونٹی دینی چاہیے کہ وہ الیکشن میں جائیں اور وہ اسی صورت میں جا سکتے ہیں کہ جب الیکشن جو ہے ٹائملی ہو جائے اس کی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے اور الیکشن کا اسکیجول اناؤنس ہو جائے اور پھر جا کے کرے جو ابھی مولانا صاحب ایک آواز اٹھا رہے ہیں کہ جنوری میں نہیں ہو سکتے کچھ جماعتیں کہہ رہی ہیں الیکشن ہوں گے کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہوں گے کچھ کہہ رہی ہے ڈیلے کرو
پیپلز پارٹی پہلے دن سے یہی کہہ رہی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، مقررہ وقت میں ہونے چاہیے، اور بلاول صاحب پہلے دن سے حکومت میں جب تھے تب بھی اور حکومت کے بعد بھی کہ نہ الیکشن ٹائم سے پہلے ہونا چاہیے نہ بعد میں ہونا چاہیے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہی درخواست کر رہے ہیں 12 دفعہ کہ آپ نے جب بھی الیکشن کروانا ہے آپ خدا ڈیٹ تو اناؤنس کر دیں. بدر صاحب معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کٹ رہی ہے، لیکن 90 ڈیز کا دورانیہ تو جنوری میں بھی نہیں پورا ہو تو وقت گزر چکا ہے، اور 2 صوبوں میں یہ 90 ڈیز وائلیٹ ہو چکے ہیں. اس پہ تو پیپلز پارٹی نے اتنی اسٹرانگ آواز نہیں اٹھائی تھی. نہیں، ہمیں پیپلز پارٹی نے جب یہ اناؤنس ہوئے تھے 14 مئی کو الیکشن، تو یہ سپریم کورٹ نے اس چیز کو روک دیا تھا. انہوں نے اناؤنس جب کیا پنجاب کے لاہور ہائی کورٹ نے 90 ڈیز میں الیکشن کریں، پھر پٹیشن سپریم کورٹ میں چلی گئی. سپریم کورٹ میں جانے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریویو ڈال دیا. اس ریویو کے بعد فیصلہ نہیں آیا اور چیزیں جو ہیں ساری اسٹیگننٹ ہوئی ہوئی تھی. پیپلز پارٹی نے تو اپنے تمام کینڈیڈیٹس کو اس ٹائم پہ ٹکٹ اوارڈ کر کے اور پنجاب میں بھی کے پی میں تیاری رکھی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے اس میں تو پیپلز پارٹی اس ٹائم بھی آواز اٹھاتی تھی کہ آج الیکشن کرائے. پیپلز پارٹی بالکل تیار ہے الیکشن کروانے کے لیے، اور آج بھی پیپلز پارٹی آواز اٹھا رہی ہے کہ آپ الیکشن کروائیں. پیپلز پارٹی بالکل تیار ہے الیکشن کے لیے، لیکن الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں، الیکشن کا اسکیڈول اناؤنس کر دیں. تو پیپلز پارٹی تو کبھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹی. ذوالفقار علی بدر صاحب، اگر جو ابھی متوقع ہے کہ جنوری میں انتخابات ہو جائیں، تو اگر جنوری میں انتخابات نہیں ہوتے، ابھی جس طرح آپ نے فرمایا کہ ابھی اناؤنس نہیں ہوا ہے، مگر اگر جنوری میں بھی الیکشن نہیں ہو رہے تو پھر پیپلز پارٹی کا کیا لائے عمل ہوگا؟ کیا مطلب وہ سڑکوں پہ آئیں گے، وہ احتجاج کریں گے؟ کیونکہ ابھی تک تو صرف آپ جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں، مگر وہ آواز سنائی کسی کو نہیں دے رہی. نہیں، سننے والوں کو سنائی دے رہی ہے. اسی وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ڈیلیمیٹیشنز کی ڈیٹ چھوٹی کی اور الیکشن کا اناؤنس کیا کہ الیکشن جنوری کے لاسٹ ویک میں ہوں گے. یہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آواز سن کے یہ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو آواز نہیں جا رہی. اصل بات یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اناؤنسمنٹ ہے اس میں ایک اسپیسیفک ڈیٹ اناؤنس کر کے الیکشن کا اسکیجول اناؤنس کر دینا چاہیے، تاکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز گراؤنڈ پہ جا کے اپنے الیکشن کی کیمپین سٹارٹ کر دیں. بدر صاحب یہ بتائیے گا، ڈیٹ تو مسلم لیگ نون نے نہیں دینی، بلاول بھٹو صاحب کے نشانے پہ اور پیپلز پارٹی کے نشانے پہ نون کیوں ہے؟ پنجاب میں بھی شکایتیں نون سے، ایسا تو نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے نشانے پہ نون کیوں ہے؟ پنجاب میں بھی شکایتیں نون سے، ایسا تو نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں مشکلات ہے اپنے مینڈیٹ کو ریٹین رکھنے میں، جس طرح جی ڈی اے حرکت میں آئی ہے، جس طرح جے یو آئی نے کچھ پاکٹ میں تنگ کیا ہے. شہری علاقوں میں تو پہلے ہی ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی سے شکایتیں رہی ہے مینڈیٹ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو. پنجاب میں جو جنوبی پنجاب میں شاید پیپلز پارٹی سمجھ رہی تھی کہ ان کا کوئی کام بن جائے، وہاں پہ بھی ان کو شاید کام اپنا بنتا ہوا نہیں دکھائی دے رہے، تو اس لیے فرسٹریشن کا شکار ہو گئی آپ کی جماعت. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بالکل نہیں ہوئی. جو اناؤنسمنٹ کر رہے تھے آپ اس حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے، یا بلاول صاحب کا جو آپ گلا شکوہ سن رہے تھے پی ایم ایل این کے سے، وہ لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں تھا. اور جیسے پی ایم ایل این کے ابھی پرائم منسٹر جو شہباز شریف صاحب رہے ہیں، تو ابھی انہوں نے حالیہ اپنی پریس کانفرنس کے اندر ایک بیان دیا ہے کہ میں بلاول صاحب سے فری اینڈ فیئر الیکشن کے حوالے سے بات چیت کروں گا. ایک طرف پی ایم ایل این اکیلے سولو فلائٹ کر رہی تھی اور وہاں پہ وہ کسی مشاورت میں نہیں تھی. جب کولیشن گورنمنٹ میں تھے تو تمام نیشنل فیصلے مل کے لیے جاتے تھے، چاہے وہ آپ کے پسند کے ہوں یا نہ ہو، تمام جماعتیں مل کے کرتی تھی. تو ابھی بھی الیکشن تمام جماعتوں کے لیے بڑی اہمیت کا عامل ہے، اور اسی بات پہ بلاول صاحب آواز اٹھاتے تھے کہ تمام جماعتوں کو چاہیے تھا کہ حکومت سے باہر نکلنے کے بعد بھی فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے، تاکہ الیکشن ٹائم پہ ہو سکے، ٹائملی ہو سکے اور فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو. اور شہباز شریف صاحب نے اپنے حالیہ پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ میں بلاول صاحب سے رابطہ کروں گا اور اس بارے میں بات چیت کروں گا. جو گلا کیا، جو بات پہ بلاول صاحب آواز اٹھا رہے تھے، اس کا
बात साहब को समझ आ गई है कि वो क्यों उठा रहे थे, इसीलिए वो कह रहे हैं मैं राब्ता करूंगा. जी जुल्फिकार अली बदर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया, आपने पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो सामने रखा. तासु गणे जी पीपल्स पार्टी दा چې کومه خبره کوي دا اسې سرسری خبره کوي لکه یو جنرل پرسپشن دا دی چې دی جماعتونو سره انکلوډینګ مسلم لیگ نون د دې سره څه شته دی نه چې هغه عوامو ته وړاندې کړي. ګرانی دا یو کال دی حکومتو کو څه د پاسه یو نیم کال هغې کې په خلکو ته پته ولګېده چې دې په هغې کې د ټول نه زیاته ګراني وه یا نورې مسلې چې کوم وین هغه هم ښه ډېرې وې، انسټیبلټي وه او مکه شانتې و. د دې نه مخکې چې د پی ټي آی حکومت په هغې کې چې څه و د هغې نه سیوا و کم نه و. دا اوس هسې هغه یو په زوره بیانیې جوړوي او خلکو ته یې ورکوي. سیار صاحب زه به کیدای شي لږه سخته خبرو کوم پیپلز پارټۍ په حواله کې دا دی چې دا موجوده کوم موقف دی دا دې ته زه سیاسي منافقت نه علاوه بل څه نشم ویلی. کوم چې لیول پلینګ فیلډ غواړي د مسلم لیگ نه غواړي نو بلاول بټو زرداری صاحب زما ستاسو نه ډېر ښه پوهېږي چې لیول پلینګ فیلډ څوک ورکوي. هغه د نواز شریف په لاس کې دی، نه د شهباز شریف، نه سرفراز بگٹی او نه د انوار الحق کاکړ په یا دا چې کوم د تاسو د لیول پلینګ فیلډ خبره کوي آیا دا د بل چا د پاره هم دی په خاصه توګه باندې د پی ټي آی د پاره هم هغه غوښتنه کوي؟ زه خبره کوم چې آیا په سند کې پیپلز پارټي چرې دې خبرې ته تیاره شوې ده چې په اندروني سند کې دوی چاله لیول پلینګ فیلډ ورکړی ده چې څوک مخالفین دي د هغې سره پیپلز پارټي کم عمل کړی؟ ذوالفقار مرزا چې کوم دی د هغه سره د دوی رویه څه ده؟ د جي ډي اے سره د دوی رویه څه ده؟ هلته سمرو صاحب چې د جی یو آی چې کوم دی د هغې یو څو حلقې دي، د یو څو پاکټې دي، د هغې سره د دوی رویه څه ده؟ د سند قوم پرست جماعتونه چې نور کم دي د هغې سره د پیپلز پارټۍ رویه څه ده؟ اصل مسله دا نه ده چې الیکشن دی د پیپلز پارټۍ دا مسله نه ده چې الیکشن دی په وخت وشي یا الیکشن دی زر وشي. د پیپلز پارټۍ مسله د خپل منډیټ د ریټین کولو ده. هغې ته دا ښکاري چې کراچۍ هم د هغې د لاس نه تلونکې ده ځکه چې دې پرې داسې ښکاري مخکې پی ټي آی جټکه ورکړې، دې پرې داسې ښکاري چې ایم کیو ایم تیاری کیږي او د هغې سره چې کوم دی جماعت اسلامي هم هلته په ښار کې کوم چې د کراچۍ مختلف پاکټس دي نو هلته یې خپلې جړلې مضبوطې کړې دي. ښارونه چې کوم دي حیدرآباد او د کراچۍ غوندې ښارونه ته هم مشکلات ورته په نظر راځي او په ړوندي پیره پیپلز پارټۍ دا محسوس کړی چې په اندروني سند کې هم چې یو وسیع کم اتحاد د الیکشن جوړېدی شي په هغې کې دوی ته مشکلات مخې ته راتلی شي. بیا راځو د پنجاب حوالې سره چې کومه خبره بلاول بټو کړې چې مسلم لیگ نون غواړي چې زموږ جړلې د پنجاب نه ختمې کړي. داسې نه ده. د پیپلز پارټۍ جړلې او دا تورې هم بلاول بټو ډایرکټ ویلي چې د 2014 الیکشن کې مسلم لیگ نون چې د اسټیبلیشمنټ سره ملاو شو پیپلز پارټي وایي د پنجاب نه بار کړی، اوس په دې را روان الیکشن کې مونږ را دننه کوو. خو د بلاول بټو صاحب د یاد دهانۍ دپاره دا خبره ضروري ده چې هغه ټیم کې د دوی والد صاحب آصف علي زرداري صاحب او د هغې وخت چې کوم اسټیبلیش مو جنرل کیانی سره د هغه ډېره یارانه م وه. په پنجاب کې چې کوم نګران حکومت و د 2014 هغه هم د زرداري صاحب په وینا د هغه په رضا باندې جوړ شوی او د پیپلز پارټۍ خاتمه اصل خاتمه د پنجاب نه چې کومه وه هغه په 1985 کې شوې. د هغې نه پس د دوی منډیټ هلته نه دی پاتې شوي. په جنوبي پنجاب کې لږ یو څو سیټونه به دوی راتله خو دې پرې هغه هم نه ښکاري زیاتره شخصي ووټونه به دا یو پوښتنه ده چې لکه د خیبر پښتونخوا ته مونږ وګورو نو د راتلونکي چې کوم انتخابات به کېږي پته نه کېږي به څنګه کېږي خو د څنګه چې صورتحال دی نو په دې کې چې هغه څنګه انتخابات به کېږي نه به ډېر عجیبه غوندې وي. هلته کې د چا حکومت تاسو ته ښکاري چې راتلی شي؟ ګوره په سند پنجاب کې خو عموما مونږ پرډکټ کولی شو دا وخت ایون چې په سند او پنجاب کې هم مونږ ته سپلټ منډیټ ښکاري. که مسلم لیگ نون نواز شریف رام شي اسټیبلیشمنټ سره دغه روغ هم شي د هغه کیسونه ټول ختم شي او هغه برپور یو انتخابي مقیم هم وچلی نو بیا هم هغه سولو فلایټ په پنجاب کې نشي کولی. داسې مونږ ته پیپلز پارټي په سند کې هم نه ښکاري. بلوچستان خبره خو ځکه مونږ نه کوو چې هلته همیشه د چا په آشیرباد باندې حکومت راځي او څنګه حکومتونه جوړېږي هغه هر چاته پته ده. د خیبر پښتونخوا حکومت د هغې چې کوم زمیني حقایق دي هغه همیشه هلته سپلټ منډیټ راغلی او دا وخت خو به دې پیرې خو به لاول خو ستاسو
تاسو خبره چې حال تر ټولو نه غټه مسله د امن او امان ده. په پېښور کې چې کوم دی د خیبر نیوز په چینل ما اورېدل چې سی ټي ډي چې کوم ډي آی جي دی هغه وایي چې صرف د پېښور نه په کروڑونو روپۍ په اربونو روپۍ کروڑونو نه په اربونو روپۍ باندې بتې کلدم تنظیمونه اوچتوي. په داسې حالت کې به ته کمپین څنګه کې هلته که موږ د این پي خبره وکړو ابروزي څنګه هلته که موږ د جی یو آی خبره وکړو مولانا صاحب په خپله وایي چې زه کمپین نشم کولی په داسې حالات کې. د پیپلز پارټۍ همیشه هلته چېرته دونه غټ ووټ بینک نه دی پاتې شوی. پرویز خټک چې کوم دی هغه صرف د وادي پېښور او د پلین ایریا چې کوم نوخا د الیکشن نه کیږي بیا خدا سي نه الیکشن کوم شي مونږ دا نه وایو چې الیکشن نه کیږي خو دې پورې به ډېر زیات هلته هغه د سپلټ نه به هم نور منډیټ سپلټ کیږي. ډېر واړه جماعتونه ډېر وړوکې منډیټ په جماعتونه اخلي. آزاد امیدواران به زیات راځي ځکه چې تاسو ته پته ده چې کوم چې ایکس ټرایبل ایریا او هغه اوس په خیبر پښتونخوا کې شامل شوي دي هغې هغه 9 ریزرو چې کوم سیټونه د فاټا هغه سیټونه هم ختم شوي دي. 6 سیټونه د خیبر پښتونخوا د قومي اسمبلی الریډي کم شوي دي. نو ماته دې پورې دا ښکاري چې ډېر کمزوري حکومت به وي او ډېر کمزوري اپوزیشن به هم وي. خو یو خبره ده که ان کیس هلته کې صحیح په صحیح معنو کې چې ورته وایي انتخابات وشو دې وخت کې د هغه د یو پاپولر جماعت چې کوم دی نه هغه پی ټي آی ده د دې نه وړاندې ملته کې هغې ګټلې وه په خاصه توګه باندې په کال 2018 چې کوم انتخابات شو هغې ته ډېره غټه میجورټي ملو شوی واک. اوس هم چې کوم د خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې موږ ګرځو هلته خلکو سره خبرې کوو نو هلته کې د خلکو اوس هم بلا سمپتیز چې کوم دي نه هغه د پی ټي آی سري دي. کتونکو ته موږ د پروګرام وخت چې کوم دی نه هغه سر ته رسېدلی تاسو نه اجازت غواړو. الله پامان.